کتو تڼې په حدود کې یو ډېره زیاته دردناکه پیښه شوې ده. د 10 کالو یو ماشومه د هغې سره زیاتې هم شوی دی او د هغې نه پسې بیا هغه مړه کړې هم ده. دې حوالې سره چې کوم اف ای آر درج شوی دی، امان الله نومې کس دی، دی وایي چې یاره د خورکۍ د هغه خاوند سره څه ګریلو ناچاکي وه، هغه مروره ناسته وه، د هغې د 10 کال لور ده، هغه تلې وه د لالي باغ کې خپل تره کره. هلته بیا دې ته اطلاع میلاو شوه چې دغه د 10 کالو ماشومه او د دې ورور دی د 2 کالو، دا دواړه بېهوشه دي. دوی وایي چې کله موږ هلته ورغلو نو دا دواړه ماشومان د خپل تره کور کې بېهوشه پراته وو. بیا دې اوچت کړي دي، هسپتال ته یې وړي دي. هسپتال ته یې چې وړي دي نو د 10 کالو ماشومه چې کوم وه دا مړه وه او دا بل ماشوم چې کوم بیا د هوش کې راغلی دی بیا ټیک شوی دی. بیا چې دې کور ته دا ماشومه راوړې ده، بیا پولیس ته رپورټ کړی دی. پولیس بیا دا لاش اوچت کړی او پوسټمارټم دپاره یې مردخانې ته وړی چې یاره د دې وجه څه ده چې دا مړه شوې ده. پرون د دې پوسټمارټم رپورټ چې کوم دی هغه راغلی دی او په هغې کې دا تصدیق شوی دی چې یاره دې ماشومې سره زیاتې هم شوی دی او د دې بیا هغې نه پس د دې بیا ساه بنده کړې ده چا او په هغې باندې بیا دا مړه شوې ده. د پولیس وینا دا ده ای اف ای آر خو درج کړی دی او پولیس وایي چې یاره هغې د پولیس دعوه دا ده چې دا کیس ټریس کړی دی، دې کې ملزم هم نیولی دی او ډېر ژر به هغه میډیا ته پیش شي. ملزم چې کوم دی د ماشومې ډېر نږدې رشته دار دی.